پخوا د صدقې دا کارو چې صدقه به په یو غر باندې کېښوده، ذبحه به یې کړه، څاروي به یې ذبحه که په غر باندې به یې کېښوده، هغې به اور واغشتې او غړامبړه به یې ووهله او به سوځېده. دا د هغې د قبلېدو نښه وه. نو قابیل هم صدقه وکړه او حابیل هم وکړه. علم کې یو بله خبره هم راولم چې دا هغه ګډو چې حابیل ذبحه کړی و د صدقې دپاره. حابیل د آدم علیه السلام زوی و. د آدم علیه السلام دوه زامنو، یو قابیل او یو حابیل. قابیل چې او دا ډېر زیات روان و، ډېر سرکش و، خبره به یې د والد نه منله د آدم علیه السلام. او هر چې حابیل و حابیل هغه د آدم علیه السلام زوی و، فرمان بردار و. واقع داسې شوی و چې هر انسان سره به هغه وخت کې خو داسې نو چې د ده خور ده نو ما په نکاح کړه او زما خور ده نو ده په نکاح کړه. هغه وخت کې دا شی نو د یو رحم نه به دوه ماشومان پیدا کېده. هغه وخت کې یو به نر و یو به ماده وه، مانه نارینه او زنانه به د یو په یو کال باندې دوه پیدا کېده. نو داسې کار به و چې کوم الک سره به جینۍ پیدا شو نو د دې دواړو به خپلو کې نکاح نه کېده. په بل کال چې به الک او جینۍ پیدا شو نو د دې الک به د دې جینۍ سره نکاح کېده. داسې نظام و پخوا. نو د قابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوې وه، کومه خور پیدا شوې وه، نو هغه ډېره زیاته ښکلې وه. او د حابیل سره چې کومه پیدا شوې وه نو هغه ښکلې نه وه. نو د قابیل سره چې کومه پیدا شوې وه دا ښکلې وه، خو د ده ورسره نکاح نه کېده. او د حابیل سره چې کومه پیدا شوې وه نو دا ښکلې نه وه او ده ورسره نکاح نه کوله. نو الله ورته ووی، آدم علیه السلام ورته ووی چې نکاح بچیه نه کېږي، تاسو داسې کار وکړئ چې صدقه وکړئ. پخوا د صدقې دا کار، اوس خو موږ صدقه وکړو الله یې ډایرکټ په ډایرکټ قبلوي. پخوا د صدقې دا کارو چې صدقه به په یو غر باندې کېښوده، ذبحه به یې کړه، څاروي به یې ذبحه که په غر باندې به یې کېښوده، هغې به اور واغشتې او غړامبړه به یې ووهله او به سوځېده. دا د هغې د قبلېدو نښه وه. نو قابیل هم صدقه وکړه او حابیل هم وکړه. چې کومه قابیل وکړه نو هغه قبوله نه شوه، او حابیل چې کوم ګډ ذبحه کړی هغه بس یو د اسمان نه یو دغه راغی او ځان سره اوچت که اسمان ته یې یوړه. بیا اسماعیل ذبیح الله چې حلالېده هغه ګډ الله تبارک وتعالی د جنت نه راوړی و، د اسماعیل ذبیح الله دپاره حلال شوی. دا هغه ګډ و چې حابیل ذبحه کړی. نو زما محترمو خبره مې دې پورې کوله چې الله نبی علیہ السلام مبارک ته وفرمایل چې محبوبه تا ته زما د طرف نه امر دی، بلکې تمام امت محمدیه ته چې تر قیامت د سبا پورې پیدا کیږي ونحر دی به قربانی کوي. یوازې ته نه، ستا په امت کې چې څومره مسلمانان دي ټول مسلمانان، بیا هغه مسلمان چې هغه مکلف دی په هغه باندې د شریعت احکام جاری شوي دي. یو شرط یې دا دی چې عاقل دی، دویم بالغ شوی دی، دریم چې مکلف دی د شریعت احکام پہ جاری دی، سلورم صاحب جیداد دی، صاحب مال دی، الکه صاحب نصاب دی، د ده نصاب د ده وس کې ده، د باندې لا یملکو من یملکو قوتا یومه، د ده وس کې ده، د ده زمانه ښکلې تېرېده، ده ته رزق فراخه ملاوېده، دی صاحب نصاب دی، په ده باندې ونحر، په ده باندې قرباني واجب ده، دی به ذبحه کوي. بیا